امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب کی دی ترجمۃ الباب من سألا اغا سائل او متعلم چې دې سوال کوي وهو قائم او حال داري چې دې ولاړی په ولاړه باندې د معلمنا او د مفتینا د مسلې حکم غواړي دی ولاړ دی او عالم ناس دی آیا امام بخاری دې ته اشاره کوي چې دا خو هغه حدیث لاندې نه راځي چې سړی ناست یو خلک د هغه په اردل کې ولاړي یتمثل له الرجال هغه حدیث چې دی امام بخاری دې ته اشاره کوي دا د هغې لاندې نه راځي چې یو طالب العلم ولاړ دی او استاد جي ناست دی او په ولاړه باندې طالب العلم د خپل ناس استاد نه تپوس د مسلې کوي دا د هغه وعید لاندې نه راځي کوم چې په حدیث کې پیغمبر خدا فرمایلی دي چې دا ډېر لوی وعید دی چې سړی ناست یو خلک د په اردل کې ولاړي او دی دا غواړي چې دا دې ما ته خلک ودرېږي نو عالم بړه کې دا نه راولي چې دا طالب العلمان دې ما ته ولاړي او نور په ولاړه تپوس کولی شي او دی دې ناست دي خیر حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسى اشعری وائی یو سړی نبی اکرم ته راغی وقال یا رسول الله ویل اے د الله رسوله مل قتال فی سبیل الله دا د الله په لار کې دا جنگ څنګه او دا مجاهد څوک دی فإن أحدنا يقاتل غضبا په منګه کې بعضې سړی د غصې نه جنګیږي قار ورغلی ويقاتل حمیه او یو سړی د غیرت د وجې نه جنګیږي نو فرفع الیه رأسه نبی علیہ السلام ورته سر مبارک روچت کو نو پته ولګېده چې پیغمبر خدا ناست و دا سړی ولاړ ځکه ته چې ناست یې او تا نه ولاړ سړی تپوس کوي نو ته به چې کله جواب ورکوې نو هغه ته به راسې مخ راړې نو امام بخاري وایي چې دا هغه ځای دی چې اوس شاګرد ولاړ دی او استاد ناست دی مستفتي ولاړ دی او مفتی چې کوم دی ناست دی قال وما رفع الیه راسه الا انه کان قائمین امام بخاری وایي چې سر را پورته نه که نبي علیه السلام دته مګر د دې وجې نه چې دا سائل ولاړو او پیغمبر خدا ناست فقال پیغمبر فرمایل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله اگه څوک چې جنګیږي دې دپاره چې کلمه د الله لوړه شي کلمه د الله غالب شي د هغه د غزا او د جهاد مقصد واحد دی او هغه دقه دی چې د الله دین غالب شي نو دا جهاد فی سبیل الله دی او دا مجاهد فی سبیل الله دی باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار امام بخاری باب دی سوال کول د مسلې او فتوا غوښتل فتیا په معنا د ما ابتی به الفقیه فقیه دا فتیا څه وایي هغه چې تپوس کېدی شي په هغې باندې د عالم د قرآن و سنت د ماهر عالم نه فقیه نه او عند رمی الجمار دا په نس د ایشتلو د جمرې باندې چې جمره عقبه یا بله جمره اولی او څوک ترې د مسلې تپوس کوي او دی جواب ورکوي حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وملیدو نبی علیہ السلام پنیز دیو جمرے باندی
او وهو يسألو د دې پیغمبر نه تپوس کېدا. فقال رجل یو سړي ویلي یا رسول الله نحرت قبل ان ارمیا ما لاله وکړه مخکې دینا چې جمره علما. حالانکه ترتیب دارې چې اول د اختر په سار باندې به جمره ولي او په جمرې پسې به وروستو بیا علاله کې او په علالې پسې به وروستو سر خرې. ترتیب دارې. نو سړي تپوس وکړه چې نحرت قبل ان ارمیا فقال ارمي ولا حرج. نبی علیہ السلام الاولى اس تکلیف نشته اس ګناه نشته. قال آخر یا رسول الله حلقت قبل ان انحره ما سر اخرایا مخکې علالینا. حالانکه ترتیب دارې چې علاله به مخکې کې او سر به وروستو خرې. قال انحر ولا حرج. علاله کوه هیڅ ګناه نشته. وما سئل عن شيء پس تپوس به نشي کېدی د پیغمبر خدا د یو څیز په باره کې په دې ورځ باندې قدمه ولا اخره چې یا وړاندې کړی شوی د خپل ځای نه یا وروستو کړی شوی دی. الا قال مگر پیغمبر به جواب ورکو چې افعل ولا حرج کوه هیڅ حرج نشته. نو دا ترتیب د احناف علماء په نسبت باندې دا لازم دی. دا ترتیب چې ورانه نو تا باندې به دم لازمي دم او دلته خوراله. نو دې جواب منګه بل ور دلته کړو چې اغي وایي چې د لا حرج معنا دا ده چې ګناه پکې نشته. ما ترجمه موسسه وکړه ګناه پکې نشته. دا معنا نه ده چې تبا د ګډ د علالولو نه پای غوځي مای ګډ والاله خدا کار دې شوی دی. اگر چې بعض امامان دا ترتیب سنت وایي نو هغې په دې باندې اړو کفارم نه وایي. باب قول الله عز وجل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. امام بخاری باب دی په دې کې چې وما اوتیتم من العلم نه دې درکړی شوی تاسو ته د پوهې نه الا قلیلا مګر لږ غوندې علم. هغه حضرت خضر چې حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته وویلې چې موسی دا چنچڼه چې دې کشتۍ پرې غاړه کېناسته او پر سمندر کې دا چونچ ورښکته کړ. زما او ستا علم چې را یو ځای کې نو د دغې چونچ کې چې کومه اوبه د مرغۍ راوچته کړه د دغې اوبو چې کوم نسبت سمندر ته سازیږي زما او ستا د مجموع علم د الله علم ته دقسې نسبت سازیږي لکه یو ساس کې. دا معنا شو. أراد بإيراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم شيئا لم يطلع الله تعالى عليها نبيا ولا غيره. وهي چې په دې ترجمه الباب کې امام بخاری دې ته اشاره وکړه چې بعضې داسې اشیاء دي چې په هغې باندې علم الله رب العزت ایس پیغمبر ته هغې اطلاع نه ورکوي یا غیر پیغمبر ته هغې خبرداری نه ورکوي بلکې هغه علم الله د ځان سره ساتي. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران. ده أعمش نم سليمان بن مهران دي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. عبد الله بن مسعود وایي پیغمبر خدا سره روانو ما په هغه ورانو جاړو د مدینې کې یا کندې مندې وي کندې مندې خرب معنا دا ده په هغه کندو او په ورانو ځمکو
کې د پیغمبر سره روان وم او یتکئ علی عصیبنا او نبی علیه السلام تکیا وهله په یو لخته باندې معهو چې د هغه سره وه. عصیب اصل کې د کجوري لختې ته وایي. نبی علیه السلام سره کجوري لخته را او هغه دغسې لګی او روان دی، زه ورسره یم. دا راوي دې دپاره خبرې کوي چې خبره ما ته بالکل مکمل معلومه ده. دا هم راته معلوم چې پیغمبر صاحب سره چوکه وه او چوکه هم پېژنم چې هغه کجوري وه. او ما ته هغه محل هم یاد دی چې په اورانو جاړو د مدینې کې روان وو، په کندو مندو کې روان وو. فمر بنفر من الیهود، تیر شه پیغمبر خدا په یو جماعت باندې د یهودو نه. فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، بعض یهودو بعضو ته ویل چې دنه د روح تپوس وکړئ. که دی راته شورو شو نو پته ولګېده چې پیغمبر نه دی، ځکه چې د روح علم الله ځان څه ساتلی دی. فقال بعضهم لا تسألوه، بعض یهودو بعضو ویل چې تپوس یې مه کوئ. لا یجیء فیه بشیء تکرهونه، دی به راتلو کې په جواب د دې سوال کې په یو څیز باندې تاسو به بیا بد ګڼئ، نو چې طبیعتونه پرې خرابېږي نو ولې ترې کوئ. فقال بعضهم لنسألنه، بعض ویل چې نه پرېږدوي نه، خامخا به ترې تپوس کوو. فقام رجل منهم، یو سړی راپورته شه د یهودو نه. فقال یا ابوالقاسم ما الروح، روح څه ته وایي؟ فسکت، نبی علیه السلام چپ شو. عبدالله بن مسعود وایي پیغمبر خدا چپ شو. فقلت انه یوحى الیه، چې دی څنګه چپ شو نو زه پوه شوم چې پیغمبر اسلام ته وحی کیږي. فقمت، زه ودرېدم. فلما انجلى عنه، کله چې نبی علیه السلام نه هغه تکلیف د وحی لرې شو. فقال، نبی علیه السلام خوله مبارکه وخوځوله. ویسألونک عن الروح، تپوس کوي ستانه د روح په باره کې. قل الروح من امر ربي، وایا روح من امر ربي، دا د حکم د رب زمانه دی او دا زما رب ځان سره ساتلی دی. که ته وایې ولې موږ ته د دې علم نه راکوي، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو خو د علم نه ډېره معمولي برخه درکړې شوې ده. قال اعمش هي كذا في قراءتنا، دا دقسې زمونږ په قرائت کې دی. وما اتو، یو وما اوتو دی، تاسو ته درکړی شوي نه دي د علم نه مګر ډېر معمولي. او یو ما اتو دی چې هغه صیغه د ماضي شي. نو اعمش وایي زمونږ په قرائت کې دقسې دی وما اتو، یعنی ما اتو معنا دی تا راتله نه دي کړی شوي. باب من ترک بعض الاخیار مخافة ان یقصر فهم بعض الناس. یو سړی دی او یو تقریر احساس کړی دی او پای کې ډېرې غوره غوره خبرې دي، خدای عوامو ته ټولې نه کوي. ولی د دې وجې نه چې هسې نه د عوامو فهم دې ته ونه رسي او ایک نشد دو شد نشي چرته. د دې وجې نه خلکو سره او په هغه انداز باندې خبرې کې کلم الناس على قدر عقولهم، دا د علي رضی الله عنه خبره ده چې خلکو سره خبره په هغه انداز باندې کوه چې په څومره انداز هغه پوهېږي. چې ته اوس شورو کې چې د مهدب اعلان چې کوم دی دا حکم راغلی د مهدب اعلان، دا زموږ دا منطقه نه زموږ د استاد لوی الفاظ به استعمالول او منطق به په دې الفاظو ګرانه وو، ګران الفاظ به ویل ګران. بهرحال باب دې ثابت په بیان د هغه معلم او هغه واعظ کې ترک بعض الاخیار چې پریدي بعض غوړې خبرې پریدي، غوړې ډېرې ښه خبرې. مخافة ان یقصر فهم بعض الناس، د دې یارې نه چې چېرته کوتاه به شي سمج او پویه د بعضې خلکو، نو په یقعو فی اشد منه، واقع به شي په ډېر خطرناک صورت حال کې د دې نه د خدای پاک باندې د ایمان په ځای باندې به کافر شي.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن زبير اسود وی ماتا عبد الله زیر زبیر ویلی دا اسود د عائشة ام المؤمنین شاگرد دی وكانت عائشة تصر إليك كثيرا دا خوري د عائشة دغه ته وی دی اسود ته چې او اسوده تا ته وا زما ترور عائشة ام المؤمنین ډېر علم د پټ پټ درکړی دی فما حدثك في الكعبة فما حدثتك في الكعبة زما دې ترور ته د کعبې په باره کې خو څه ویلي نه دي په شان د کعبه کې قلت ما ورته ویل چې قالت لي اسود وی ما ویل چې قالت لي ما تخپلې امور عائشة ویلو چې قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا فرمایلی عائشة لولا ان قومك حديث عهدهم کچرته نوې قوم ستا قریش نږدو زمانې د کوپر ته لنډ لنډ راوړېدلي دي اوس فتح مکه شوې ده نو که دا نه وې قال ابن زبیر ای بکفر یعنی دا ها سری خانودا قالت لي ابن زبير كانت عائشة تصر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة تا ته د کعبې په باره کې څه خبره نه وکړې قلت ما ورته ویل چې قالت لي ما ته زما مور عائشة ویلي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم یا عائشة وی ما ته نبی علیہ السلام ویلي چې یا عائشة لولا ان قومك کې در سره قوم قریش حدیث عهدهم دا نوی زمانه والا د مسلمانان نوی نو معنا دا ده چې ما با دا کعبه سپړ دی وا او په ځمکه باندې به ما د دوه ورونه ایښې وې په یو ور به خلک ورنوتې په بل بتې وتې قال ابن زبیر بکفر عبد الله زیر زبیر وایي چې اسود ما ته دونه ویلي چې لولا ان قومك حديث عهدهم خدا د نوی زمانی څه شي ته دي دا یې راته ونیول دا وایي دا ما ته یاد دی دا به کفرن ټکی دی که قریش د کفر زمانې ته نږدې نوي را مسلمانان شوي د کفر نه نوي راغلي دي نو لنقصت الکعبه ما به کعبه ماته کړې وه فجعلت لها بابین ما به ګرځولی وې د بیت الله دپاره دوه ورونه بابا یدخل الناس یوه دروازه باندې به خلک وردننه کېدې و بابا یخرجون منه او بله دروازه به مې پکې ایښې وې خلک به ترې وتې نو چې دا خبره دا حدیث حضرت عبدالله زوی د زبیر دا کلک علم پې راوسته نو کعبه په خپل دور خلافت کې ماته کړه او د پیغمبر خدا د خواهش مطابق یې سازه کړه دواړه ورونه په ځمکه کې ایښودل او دوی کې ایښودل یو د وتلو بل د وردننه کېدلو قریشیانو دا ور په نیمه کې ایښی دی دغه د بیت الله شریف ور چې دی هغه په ځمکه باندې نه دی هغه په نیمه کې دی د دیوال په نیمه کې دی په پوړی به ورته ورخېږي په پوړی او دا دغه خبیثانو دې دپاره کړی قریشو مشرکانو چې هغې څوک غوښته نو هغه به یې کعبې ته پرېښودو چې هغې څوک نه غوښته نو نه شو ورتللی اوس هم دقسې مسله ده د پرویز غیر مشرف دپاره کولاویدی شي خو د یو عالم دین دپاره خواته یې ورته نه پرېږدي د هماغه قریشیانو طریقه ده نو دا حضرت عبدالله زیر زبیر ختمه کړه او بالکل بیت الله شریف ساز کا
په هغه خواهش د پیغمبر اسلام باندې حدیث باندې عمل وکړو. حجاج زوی د یوسف چې راغی علیهم علیه نو هغه پکې دننه شهید کا او بیت الله مات کا او بیا یې د قریشو په طریقه ساز کو وری ولا په اسمان کې کېښوده او یو یې کېښوده. نو اوس خبره زمونږ په دې کې ده چې ترجمة الباب دا دی من ترک بعض الاختیار لکه یو غوره کار دی بیت الله شریف سپړدله او د ابراهیم علیه السلام په طریقه سازول دا یو غوره کار خو پیغمبر خو دی وجې نه ونه که چې قریشیان نوي نوي مسلمانان شي هسې نه چې دنه انتشار ساز شي چې د خو کعبه ماته کړه او کعبه یې ورانه کړه. نو دا کله کله یو کار غوره کاري خو د حالاتو په تناظر کې هغه سړی پرېښودیم شي. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. واي امام بخاری باب دی باب من خص بالعلم باب دے ثابت په بیان د هغه معلم کې خص بالعلم چې خاص کی په علم ورکولو کې قوما یو قوم لرا دون قوم نبل قوم یعنی دا علم دا مسلې چې خی نو ار چاته نه خی ګوري چې کوم خلکو کې اهلیت ته هغه ته خای او چې کوم کسانو کې اهلیت نه دی دا مسائلو ان خیږي دا وری کراهتا الله يفهم د وجه د بدو غنلو نه د دې خبرې چې پر علم په پول نشي جووري مسلې دي سخت مسلې دي دیو په پول نشي. نو وقال علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حدث الناس خلکو سره خبرې کوي بما يعرفون پاغه باندې چې خلک پیژني. اتحبون تاسو دا خبره دوست غني ان يكذب الله چې الله ته نسبت دروغ وکړي شي او رسول ته نسبت دروغ وکړي شي دا څه خبرې راولي چې هغه د عوامو په ذهن کې ناراضي او الله او رسول باندې د ایمان په ځای باندې تکذیب وشي. حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف عن ابي الطبيل عن علي رضي الله عنه بیان کړی دی په دې حدیث باندې عبید الله زید موسی د معروف نه هغه د ابي الطفيل نه او هغه د علي رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث نقل کړی دی. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای انس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ان نبی اسلام و معاذ ردیفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے او شاته ورپسې معاذ سور دی علی الرحل په کی جواب باندې قال یا معاذ ابن جبل نبی علیہ السلام ورته وای اے معاذ زوی جبل قال لبیک یا رسول الله وسعدیک معاذ ورته وای ستا په خدمت کې ولاړم د الله پیغمبره وسعدیک ستا په تعاون کې ولاړم فرمایي راته جی قال یا معاذ به ورته اے معاذ قال لبیک یا رسول الله وسعدیک قال یا معاذ پدریم ځل وای اے معاذ قال لبیک یا رسول الله وسعدیک ثلاثا درې ځله د الفاظ مکرر شو. دا کله کله شاګرد باندې ستایری چې دی به زما دې خبرې ته پوره غوږ نه وي نو به متیقظ کې ځان ته را بیدارې به ځان ته چې ستا دا خبره د من نه د عینه پورې واوري. نو ځکه نبی علیہ السلام معاذ درې ځله متوجه که قال وی فرمایل ما من احد یشهد ان لا اله الا الله او معاذ نشته یو تن چې گواہی ورکی چې نشته معبود سوا د الله نه او په دې خبره گواہی ورکی چې محمد د الله آخري رسول دی صدقا من قلبه او دا کلمه طیبه د زړه د سیخ نه وای الا حرمه الله علی النار مگر الله د غوښه پوټکه
او وینا دا الله په اور حرام کړی دا. قال یا رسول الله فلا اخبر به الناس، دا الله پیغمبر خلق ته خبروم نه، فیستبشرون خلق وزیری حاصل کی. قال اذا یتکلون، نا میں خبروا خلق به پشي پس یتکلو معنی دا خلق به عمل نه پشي. الک ازاس په کلمت له شو مون ساجت روزه ته زکات ساجت حج ته جهاد ساجت. واخبر بها معاذ عند موته تعصمها، خبر ورک په حدیث باندې معاذ رضی الله عنه په وخت د وفات خپل کې د پار ځان بچ کول د ګناه نه کتمان علم چې کومه ګناه ده داګي د یری نه د مرګ په وخت کې الو وایو چې الک دارا ته پیغمبر خدا ویلو چې دا کلمه چا زړه سیخ نه ویلا نو داغه وجود او داغه روح الله په اور حرام کړي. تعصمان معنا دار د پار ځان بچ کولو د ګناه نه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انسا قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذکر کړ چې نبی عليه السلام قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا، څوک چې ملاو شد الله سره او شرک نه کړي دا الله سره سو دخل الجنه. قال افلا ابشر به الناس، پر خلق نه خبروما. قال لا نه اني اخاف ان يتكلوا، زيريګما چې دی با پس شي عملنا. باب الحیا فی العلم ان شاء الله سبابا بخاری دا کتاب دا حصہ ختمو نو بیا به خیر چوټي وکړه خیر خو خم ده نو کتاب الوضو نو بیا بخاری درته یادای زیبنه خطا کی. اول ته سوره یونس یاد ساتي، سوره توبه به ختم شي ان شاء الله.